بسم الله الرحمن الرحيم. وليس مثل أزيد ذهب به منه، من باب الإزمار على شريطة التفسير، فإن زيدا فيه وإن كان يظن في بعض النظر أنه مما أزمر عامله على شريطة التفسير. مريس برب غوريكا حجی دریم بحث شروع دے چپاگی کی ندی مسئلے بیانو چکم اسم پا مزان دما ازمر عامل ہو کی واقعی وی نو اغی کی دے پینزو دے اعراب بے اعتبار سر پاکی پینز قسم جوڑے گی. اول دا شرف اولاوا او دغه بیان تیر شوی اول صورت داو چې دواړو طرف تقرینه مصححه موجوده وا خود رفع والا اولا وا، او دویم دا چې دواړو طرف تقرینه مصححه او مرجحه موجوده وي خود رفع والا قوی وا. دویم صورت کې نسب اولاو چې دا غیر بار تقریبا وصورت بیان شوی. یو دا چې مخکې جمله فعلیه دا غیر د مناسبت د وجنه، یو دا پس حرف نفنا دغه اسم واقع شوی دسی وا، او پس د حرف استفهام نه واقع شوی، اذا شرطین پس واقع شوی، حیثو شرطین پس واقع شوی، او امر او نهی ترست راغلی وی، امام بکی وکنه غیر اما د طلب قددانه و بیان شوی. او بل شکل التباس رازی کچری منگ رف ور کوئی دی صفت سر او بے معنی ورانی دلا. دریم نمبر صورت داو چی ویستوی فیه الامران دوڑا بکی جائز برونو ویلیو توجه جیدا کلو شکل دا مزان دغه اسم مذکور نمخ کې داسې جمله واقعي چې هغه جمله اسمیه وي خو خبرې فعلیه وي د مکمل سطح باندې کروالو نو اسمیه وي او خبرې صرف فعلیه وي، نو کبرا اسمیه وي او صغرا فعلیه وي، نو دغه اسم ته نسب هم برابر دی ورکولی شي او رفع هم ورکولی شي، دواړه بالکل برابر دي. کم معنی عطف کینو. او به څلورم صورت کې نسب واجبو دا کله کله چې دغه اسم بس د حرف شرط نه واقع شي او حرف شرط کې این ولو مرادو او بس د حروف تحدید نه پس واقع شي، پس د حروف تحدید نه واقع شي، په دغه صورت کې به د اسم ته نسب ورکول واجب وي. دا تیر شوی کنه دغه صورتونه کې فعل رئیسل دا واجب او لازم دي. پنځم صورت کې ولې چې لکه عبارت منګه ویلو دي کې هغه پنځم صورت بیانېږي چې رفع بکی واجب وي او د اعتراض نه جواب هم جوړيږي. اعتراض دا د توجه کله چې دغه اسم مذکور کم چې په مزان د معوذ مر عامله کې واقع وي پس حرف استفهام نراشي، رفع هم جایز وي، نسب هم جایز وي، خو نسب اولای تیر شوی کنو. نو دا ترکیب چې ده ازید ذهب به معترض وی دلتا زید پس د حرف استفهام نه واقع ده، نه نسب هم بکی جایز دي شي او رفع دی جایز وي، نسب دی اولای ذکر رسو دی ذهب راغلی دی او مسلط شوی دی ضمیر کی ددن اعراض کړي ټول قسم موجوده ده. بهر حال بلندو باندې کې مونږ وایو دغه اسم مذکور دی پس د حرف استفهام نراغله دی او مخکې مونږ ویلو په دغه صورت کې نسب اولاوي، حالن کې دی صورت کې نسب اولا خلافره ده جایز هم نه دی. اعتراض باندې پوه شو دی کنه. صاحب د کافی لن جواب کړی دی چې ولیس منه دا د ما ازمر عامله علی شدید دی تفسیر نه دی، نه نسب څنګه نسب وجه نشته، لهذا رفع واجب ده. علامه جامی پورا بیان کړي ما ته لګ متوجه شي په سوال خو پوه شو لیکه پکار دا و چې نسب اولاوي او دلته نسب
جایز هم نه دی. جواب اورئ علامه جامی وی بادی النظر ظاهری نظر سره د څه معلومیږي چې دا هغه صورت دی چې اسم مذکور یعنی هغه اسم کوم چې په مزان د ما عزمر عامله کې واقع وي او پس د استفهام نه حرف استفهام نه نسب دی اولا شي ظاهره کې د غشاندا خو کچری من جوور نظر وکړو دا د ما عزمر عامله على شریطه التفسیر نه د سره جوړی کینه چې نه جوړیږي نه نسب نشو ورکوله نفر رفع رفع واجبي څنګه جوړیږي تاسو متوجه شئ وليس يبدا ما ازمر عامله تعریف کې موږ څلور اجزا ویلو اسم بوي دلته ازيد اسم ده رس بد فعلي ذهب به دلته رس فعل مشتري دا فعل بددنه په عمل کولو کې اراز کړي ځکه په ضمیر کې به مسلط شوی دلته دغه شان ده تسوا سلورم جز چې دغه فعل کې به بعینه صلاحیت وي چې د اسم کې عمل وکي کمانه لري کو یې په مناسب مترادف کې یې په مناسب لازم کې دغه سلورم قیدو کنه دا قید دلته نه دی موجوده چې دا قید نه دی موجود نو ما ازمر عاملو علی شدید التفسیر نه نشو چې نشو د نسب ورکول وجه ختم شولا پوه نه شولې به کنه څنګه دی اوس دا واوري ولې زید ذهب به کتانه د بوس کوما دا ذهبه ډایرکټ په زید کې عامل جوړه کنه مترادف جوړه بعینه ذهبه جوړه که مترادف جوړه کې بعینه ذهبه جوړه نو سره د حرف جر جوړه او که بغیر د حرف جر نو کدا ذهبه په دې زید کې عامل جوړه سره د حرف جر نو به خو با ذهبه بزید نو به خو نسب به ختم شو به مجرور وي او کوي چې نه حرف جر نو ورکو مزید لا او صرف ذهبه عامل ډایرکټ جوړو ما نو خو لازمی دی خو متعدی عمل نشي کولای بغیر د حرف جر نه لکه پويږي کنه به بعینه ذهبه بزید کی عمل نشي کولای کچری دغه تسلیت د ضمیر ختم شي ولی سره د حرف جر نه کورکه به خو نسب نه دی او که بغیر د حرف جر نه لازمی دی عمل نشي کولای مفعول کې بدن لګي بوې شي پاتې شولو د دې کوم مناسب دی هغه راوړ کنه او ذهبه وغیرہ وای هغه هم اول نشي کولای بزید کی څنګه نشي کولای نه ورسته وای او تو ګورئ وليس مثل ازيد ذهب به د دې ترکیب نه هغه ترکیب مراد دی چې د دې اسم نفس کم فعل واقع دی ښا مسلط شوی په ضمیر کې د دې نه راز کړی خو نه بعینه د خپل او نه د دې څوک مترادف کاغه مناسب مترادف یو که مناسب لازم وي هغه عمل نشي کولای په دغه زید کې ښا دغه اسم کې ونو نه د چانه نه د من باب الازمار علی شریطه التفسیر نه دی ولی فإن زیدا فيه زید چې تاسو تخکاری و ان کان یظن اگر که ګمان بکیږي فی بعد النظر کی ظاهری نظر کی چې انه دا زید چې مما دعا دا هغه چا قبیله نه دی اوس مې عاملو چې دا غي عامل پټوي علی شریطه التفسیر باندې والمختار فيه النسب ونسب دی بګي مختار وی ولی لوقوع الاسم زید واقع دی المذکور مذکور اسم یادوما فيه بدغه ترکیب کې بعد حرف الاستفهام واقع دی ظاهر خود سیدا لیکن یظهر لیکن ظاهری کی بعد تعمق النظر بعد تعمق النظر پس جوور نظرنا څه ظاهری کی چانو دا زید چې لیس منه دغه مزان د ما ازمر عاملو کې کوم اسم واقع کیږي دا غینه نه دی څنګه فإنه وإن صدق عليه أنه اسم اگر که صادق پر راضی چې دا زید اسم دی یو جز بعد او فعل رسل فعل دو جز دا صادق راضی مشتغل هو د غفل اعراض کړي د دنه به ضمیری زکه ضمیر کی عمل کړي دی درې جزء خو به صادق شو څلورم نشتا لكنه ليس لیکن نه دغه زید بحيث بدس انداز معنی لو سلط عليه چې مسلط شي بده زید معنی هو ذهبا او مناسب هو یا د ذهبا مناسب
لنسبه نو زید د نسب ورکی داسي نه دا نشي کولای ولی ما ویل بعینه کدا عمل کوي ذهبان څو صورت جوړیږي دعا لأن الذهب چې لا يعمل النسب د نسب عمل نشي کولای خنو مناسب را ولا کنه وي وکذا مناسبه مناسب هم نشي کولای مناسب څوک دی او ذهب دی هغه هم نشي هم لازمي دي اعتراض تاسو پوه شولې نه د خپل کولای شي ذهب او نه د مناسب کولای شي چې هغه څوک دی او ذهب دی نو معترض وای یاره ته مناسب صرف او ذهب سره جوړه بل مناسب رو باسه کنه یو لابسو رو باسه یا اذهب رو باسه یعنی فعل معلوم رواله به ووري مناسب دا ذهب د خپل عمل نشي کولای د دې بیان هم وکړو ولی یا بسره د حرف جر نه جر باور کوي او بغیر د حرف جر نه نشي او نه د دې مناسبه کولای شي چې هغه څوک دی او د هبه دی ولی نشي بیا خو نائب فاعل غواړي خو به رفع ور کوي امنګ مسله بچا کېدا نسب ورکول دي اخو درف عمل به کوي نو هغه ختم شو نو مناسب هم نشي معترض اعتراض کوي بای مناسب سره به هبه نه دی نسې کار وکړه فعل معلوم را ولا اذهب یا فعل معلوم را ولا یلابسو هغه د عملو کی کنه په سوال باندې پوهه شولې جواب دا دی ولی سب هغه نشي کولای ولی کمن مناسب راولو اذهب فعل معلوم یا یلابسو فعل معلوم نو به بمن مسند الیه چې دا کنه هغه یو بل شی جوړو چې هغه به مسند الیه به د ذهبه د پاره د حکم چې فعل مفسر دی د غیر لپاره به نوي حالانکه شرط دا دی چې ته څوک مناسب راوړي که لازم یو که مترادف وي دا غیر مسند الیه او دا کوم چې فعل مذکور دی مفسر د دې مسند الیه به یو وي اکه من اذهب راوړو یا یلابس راوړو به د دې فاعل مسند الیه بدلیږي مسند الیه به یو نه پاتې کیږي پتن لګي پوه شوي کنه نګه چری من فعل معلوم راوړو نو به چې کوم د ذهبه مسند الیه داغه مسند الیه نوی داغه به بیل یانن کې شرط دا دی چې څوک مناسب راوړي دا هغه او د دې فعل مفسر با مسند الیه وي ویږي کنه مخکې زوالکه څنګه تاسو ته وګورئ فین قلت که اعتراض کیوي لا ينحصر المناسب مناسب خو محصور نه دی فی او ذهبه کې چې خامخا دادي او تبوي چې بيداد رفع وال عمل گئی فليقدر بکار د چې مقدر شي مناسب اخر بل مناسب ينسبه چاو د نسب ورکی لك يلابسو دی مقدر شي او اذهب دی مقدر شي على صيغه المعلوم یادوما فيكون تقديره تقدير بداشي زيدا يلابسه الذهاب به يلابسه الذهاب به يلابسه مرويسلو او يا او يلابسه احد بالذهاب به او يا اذهبه احد تسکا کنا تاسو پیږی کنا جواب دادی مولوی صاحب تاسو ګورئ يلابسه کی الذهاب فاعل شو یا بده دم يلابسه کی احد فاعل شو او په اذهبه کم احد فاعل شو او ذهب کی زیدو نائب مسند الیه څوک زیدو نائب فاعل زیدو یو شو دوړو نقلنا منغوایو المراد بالمناسب مراد بمناسب سره ما هغه يرادف الفعل چې د فعل سره مراد چې مرادف فی الفعل المذکور سره او یلازم یور سره ملازم وي خو ما اتحاد ما سره د دې نه چې متحد به باغ څخه وسنه دی لې چې اسناد شوی دی مسند الیه کې متحد وي او دلته یو کې ذهاب شو بلکې احدن شو نفل الاتحاد فيما ذكرته اتحاد باغ مسله کې معترض کوم چې تا ذکر کړو مفقود دی نشته و اذا كان الامر كك نو کله چې مسله هم دغه شان وا چې دغه ذهبه نه د خپل او نه په اعتبار د مناسب سره مسلط کېدل شو عمل کول شو بزید کی چې کله د سوا نو فرفع اصبر فورکو مجبوری دا ولی ورکه مبتدا ده کنه یا فرفع الک دا څنګه جزاء ده چې سره مفرد ده جزاء خبره جمله پکار ده مړه فرفع واجبون پکشته کنه ای رفع زید یاد مال فلان عوض د مضاف الیه نه ده
فی المثال په دغه مثال کې به رفع د زید وایو یعنی واجب رفع د زید به واجب وي ولی به واجب وي بل ابتدائی ذکر مبتدا بشي کنه او پاتې شنه نسب بغیر جایز وي بالمفعولیت په وجه ځکه جوړیږي نه فليس من باب الازمار على شريطه التفسير دغه نه شو فكيف مما يختار فيه النصب نسب به کې څنګه مختار شي کنه به دې قصه بیان شو به برګوري دیم مثال دی چې التم رفع واجب ده هغه كل شيء فعلوه في الزبر دی وليس كل شيء فعلوه في الزبر کې صاحب د کافیه فرمایي دام بشان د زید ذهبه دی یعنی نسب بګنه دی جایز او رفع بکی واجب ده دلته کوم اعتراض جوړ کو اعتراض دلته جوړيږي اعتراض زادي بھائی كل شيء فعلوه في الزبر پکار دا د چې دا د اولنی صورت نه وي چې رفع اولا وي او نسب جایز وي څنګه قرینه مصححه د دواړو موجوده ده د رفع ولا قوی ده راجحه ده نو رفع اولا او نسب جایز حالان کې نسب د سره جایز دی نه دا څه کوي تاسو پوره وره كل شيء چې دا مبتدا کو نو د عوامل لفظیونه خالی دی دا قرینه موجوده ده نو مبتدا به جوړ کو کنه نو قرینه مصححه درفش ولا او کدی ته ګورو ست فعل راغلی دی قالوه مسلط شوی دی ضمیر کې د دې اعتراض کړی دی که ضمیر لري کو بده کې عمل کولای شي اعلی شریعت د تفسیر ټول اجزاء د تعریف موجود دي نو وکړه دا چې نسب هم څه شي جای شدا قرینه مصححه نسب شولا خضرف ولا اولاد ځکه حذف کې حذف نه پکې سلامتی ادا دا سیده کنه دا نظم د زړې قاعده په وجه نسب جایز رفع اولا او دلته نسب د سره جایز دی نه کنه پوهه نشي جواب داري ولي سب ګوري دلته فعل مذکور یعنی مزان د معوذ مر عامله ولا د سره جوړ دی نشي نه ذکر رفع واجب ده څنګه جوړيږي کچره د نسب ورکه کله شی انت به خو معنا ورانیږي ځکه معنی دا ده كل شيء هر شی فعلوه چې د مخلوقي کوي انسانانی کوي فی الزبر دا په زبر کې برشتولي کړی دي دا معنی دا موږ چې څه کوو كل صغير وكبير مستتر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ارسلت موجود دي لیکل کیږي فیږي او کچری موږ كل شيء وایو دوه احتمال جوړیږي او دواړه غلط دي څو احتمال جوړي څنګه یو دا چې كل شيء فعلوه في الزبر دا فعلوه صفت جوړ کو في الزبر متعلق کو فعلوه بوري چا بوري متعلق فعلوه د څه بشي كل شيء هر شيء فعلوه في الزبر فعلوه بوري متعلق شو داخله کی چې کین په زبر کې کوي موږ چې څه کو په زبر کې کو زمون عمل په زبر کې دي موږ خو دلته کو عمل خود برشتول ترې چلی کی خالي نو معنا ورانه شو کنه داغه صورت دی چې په زبر متعلق شو چا بوري فعلو بوري او کوي چې په زبر د صفت د شیئن شي کله شیئن د بار صفت شي به معنا ورانه ده به څنګه ورانه ده به ود شي حالان کې في الزبور د شيء صفت جوړول ټیک دي نه ځکه منځ کې فعلوه راغلي كل شيء فعلوه في الزبور صفت موصوف منځ کې اجنبي راته شي دلته راغلي دی ول جوړي کې نو کوي منو در سره به معنا ورانی کې معنا بچ شي كل شيء هر شی داسې شی چې په زبور کې دی زبور کې چې څه دي فعلوه خلق کړي دی او څنور شته چې زبور کې نشته او خلق کړي د څه صحیح ده دو قسم معنی جوړیږي کنه صبر کې او دا خلق چې څه کوي په زبور کې کوي دم غلطه ده دویم دا خلق چې څه کوي زبور کې چې څه دي خلق کې کوي معنا وهم جوړیږي چې نور څه شته چې خلق کې کوي زبور کې نه دي دا دواړه غلطي معنی دي دا کله جوړیږي چې نه صبر کې او کرف ورکه نو بس که صحیح معنا ده هر شی چې داخله کې کوي هر شی فعلوه چې داخله کې کوي زبر کې دي تاسو پوهیږئ یعنی فعلوه د شی صفت فعلوه کنه یو بیره بیو
اعتراض باندې خو پوه شي وای کنه چې بکار دا د رفع پکې اولا او نصب جایز وي حالن کې نصب نه دی جایز جواب ځکه نه دی جایز چې دا د فعل مذکور نه دی چې کوم په مزان د ما ازمر عامله کې وي به الفاظ دیگر علی شریطه تفسیر نه جوړيږي ولیک جوړي کې د دوه احتمال دي یو دا چې په زبر متعلق شي چا پوری فعلوه پوری نو معنا بدا شي هر هغه شی فعلوه چې دی وی کوي په زبر کې کوي هغه پوری د متعلق فعلو کوي په زبر کې کوي دا صحیح ده دا چا پوری متعلق شو دویم دا په زبر شی پوری متعلق کا صفت جوړ کا صفت جوړ کا دا سی بشي کل شیء هر هغه شی داسې شی چې کوم زبر کړي فعلو دی کوي معلومیږي چې داسې شی نشته چې زبر کې نه دی او دی ویم کوي زبر کې چې څه دی وی کوي او ځینې د شی نشته چې زبر کې بنې دی وی کوي او دا احتمال هم جوړيږي یو معنی به دی ورسره دی نه کوي زبر کې وي انا کې دواړه څه دي وګورئ لکشان وکذا هم دغه شان څه مطلب دغه شان مثلو ازید ذهب بشان چې نسب نه دی جایز رفع واجب ده قول الله تعالی دې کل شیء فعلوه فی الزبر فی الزبر معنا ای فی صحائف اعمالهم هغه زبر د داوود علیه السلام کتاب مراد نه کی نزدې فی صحائف اعمالهم ویل ليس دانه من باب الازمار على شريطه التفسيرنا ولي لانه لو جعل منه زکه کشری دا وګرځيږي د باب د ازمار على شريطه التفسيرنا دا شیخ بګدای مړه یار لو جعل منه لصار التقدير بداسي شي فعلوا كل شيء في الزبر فعلوا بوري متعلق شو کوي هر شی په زبر کې نفقولوا في الزبر چره دو صورتا ان كان متعلقا بفعلوا كغيب متعلق شي فسد المعنى ولي لان صحائف اعمالهم دخلق د اعمال چې کوم صحائف دي خلق پاغي کې عمل نه کوي هلته عمل څوک کوي پرشته کوي لیکل هغه کوي او به معنا جوړ شي چې خلق کوي ذکر صحائف د اعمال د خلق ليست محلا لفعلهم دا محل د خلق د افعال ندي لانهم ذکر خلق شي لم يقود واقع كيفيه بدغ صحائف کی فعل بل الكرام الكاتبون چې دی او قو فيها واقع کی باغی کی کتابت اعمالهم د دیو د افعالهم د دیو د افعال کتابت واقع کی یعنی کتابت کی التلکی دا کوم سورته فی الزبور چا پورې متعلق دویم وان کان صفتن کې شریف زبر دا صفت شي د کائن پورې متعلق شي د چا صفت شي لشیء د بارا مع انه خلاف الظاهر سره د دینه چې ظاهر خلاف هم د ول منس کې د صفت او موصوف کې څوب براشي فعلو براشي اجنبي نو سره د دینه چې خلاف ظاهر د آیات دا نو بهم دلتم فات المعنى المقصود فوت کیږي څنګه راش اول معنی مقصود ذکی اذ المقصود خدا دې چې ان كل شيء هر شی چې دې هو مفعول لهم چې دې خلق مفعول دې خلق کړي دې کائن فی الزبر اغه زبر کې لیکل شوی مکتوب فيها لیکل شوی دې موافق دې دا آیات به موافق شي د الله تعالی دې قول سره وكل صغير وكبير مستتر ارسل دې لیکل شوی لا دا معنی نه ده چې ان كل شيء هر هغه شی کائن فی صحائف اعمالهم چې دې صحائف د اعمالو د دیو کې مفعول لهم او د دیو مفعول له پرې سبدا ستا قسم کې معنی وکړي کا ګوره کې چې منګه فی الزبر متعلق کو شی پورې به ووري چا پورې متعلق صفت جوړ کړي شی د پاره نبی معنا دا شي كل شيء هر شيء داسي شيء کائن فی صحائف اعمالهم چاغه کائن دې موجود دې د خلقو د اعمالو په صحیفو کې هر هغه شی چې د خلقو د اعمالو په صحیفو کې موجود دې مفعول لهم
دا معنا وا دا تقریبا دویم صورت کې مې کړی ما هغه د دیو مفعول له دا غلطه ده هغه کتابت هم واقع دی هغه د دیو مفعول له هغه څه واقع دی کتابت هم دی الکه صحیح شروع کوم صحیح دی ویلي کله اوس کم چې صاحب د جامع خبره ذکر کړل هغه دا یو رمنګ بارانه ویلی وا د څه وشي کا کچري منګ صفات جوړ کو د کاین د شی د بارمانه بداسي شي چې هر هغه شی چې موجود دی د دې خلکو د اعمالو په صحائفو کې ا د دې خلکو مفعول دی نغې کې خو کتابت هم موجود دی هغه د خلکو مفعول دی خلکو کړي غلطه شو کنه شو ورسره د غلط معنی وهم امراضي د څه کارونه به چې هغه به د خلکو کړي ولته بني وګورئ فالرفع لازم رفع لازم ده ولي لازم ده مبتدا ده كنا كل شيء كل مضاف شيء موصوف فعلوه ولا صفت دا ټول مبتدا شي په زبر به خبري لا فالرفع لازم على ان اغداسي على ان يكون تشدي كل شيء مبتدا والجمله الفعليه چې صفت شيء دي شي او پات شجار مجرور في الزبر دا په محل ظرف کې دي یعنی دا دي خبر وي على انه خبر المبتدا دا د مبتدا لپاره خبر وي تقديره تقدير بدات شي كل شيء هو مفعول له ثابت في الزبر دا ټول په زبر کې ثابت دي بدسي انداز لا يغادر صغيره ولا كبيره پوه شو دي کنه خزي